अल्हम्दुलिल्लाह المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین بین مسلمانانو ورونو زموږ استادو دغه اجتماع او پروګرام چې عظمت فقها کانفرنس په عنوان سره منعقد دی محترمو تاسو په وړاندې درې خبرې اغاز ذکر کوم الله دې وکړي تاسو په ذهن کې راشي محترمو دی وخت کې د حق او د باطل په منځ کې یو جګړه جوړه او دغه جګړو اختلاف د اولې ورځې نه دنیا کې را روان دی دی وخت کې دغه اختلاف پوره په زور او شور سره دی په دغه جګړه کې محترمو باطل زموږ په درې واسطو باندې حمله کوي هغه درې واسطو سره زموږ تعلق کمزوري کوي هغه درې واسطې هغه زموږ په نظر کې مشکوک ګرځي د امت اعتماد په هغه باندې ختمول غواړي دغه درې واسطو کې اول نمبر واسطه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دي چې یقینا د هغه کړی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دین نقل کوونکي صحابه کرام دي د قران نقل کوونکي صحابه کرام دي د احادیث مبارکو نقل کوونکي صحابه کرام دي د دین او د شریعت نقل کوونکي صحابه کرام دي قران هغه معتبر دی کوم چې صحابه مونږ تاسو ته اگر رسول دي احادیث هغه معتبر دي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه نقل کړي دي دین او شریعت هغه معتبر دي کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو نقل کړي دي یقینا چې صحابه کرام د مېز نه لري کې بین قران پاتې کیږي نه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې کیږي نه دین او شریعت پاتې کیږي دیو جن محترمو تاسو کله قران وګورئ تقریبا 450 آیاتونه د صحابه کرامو مناقب ذکر کړي د صحابه عظمت ذکر کړي د صحابه شخصیت ذکر کړي د صحابه فضیلت ذکر کړي د صحابه د تقوا گواہی ور کړي د صحابه د ایمان گواہی ور کړي قران د صحابه په باره کې وایي اولئک علی هدى من ربهم دیو په هدایت باندې دي قران د صحابه په باره کې وایي اولئک هم المفلحون قران د صحابه په باره کې وایي اولئک هم الراشدون قران د صحابه په باره کې دي اولئک هم المؤمنون حقا قران د صحابه په باره کې وایي اولئک رضی الله عنهم ورضوا تقریبا 450 آیاتونه د صحابه کرامو عظمت بیان حدیث کې تاسو ګورئ زما چون کې عنوان نه دی دیو جن څه تفصیلا باغی نو ورزم لیکن احادیث هم کې تاسو ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متواسطه را کوي الله الله فی اصحابی زمان صحابو په باره کې د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي لا تتخذوهم من بعد غرضا زمان ورسته زمان صحابه هدف مګرځوي په دیو تنقید مکوي فمن احبهم فبحب احبهم چاچر دیو سره محبت وکړو دای زما سره محبت ور دی وجنه دیو سره محبت وکړو ومن ابغضهم فببغض ابغضهم چاچر دیو سره بغض وساتو دای اصل کې زما سره بغض ور دی وجنه دیو سره بغض وساتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې فرمایي ان الله اختار لي واختار لي اصحابي الله زمون منتخب کړم زما د پاره صحابه کرام منتخب کړي
दी वसयजी कौमुन युईबूनहुम वयनकुसूनहुम जर्द कौम बराशी अगर सहाबा किराम ऐबुना बयानी अगर सहाबा किराम कमे बयानी अगर सहाबा किराम तनकीस की दावी मुबारक के गलत खुलक खोजई दावी मुबारक के गलत कलम खोजई दावी मुबारक के गलत लिखल कई अल्लाह पैगंबर फरमाई फला तुआकिलुहुम नदी सर खुराक मकवई वला तुशारिबुहुम नदी सर स्काग मकवई वला तुनाकिहुम नदी सर रिश्तेदारी मकवई वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम कल जमर्श बजनाजे मौदरी के जनाजे पे मकवा और पयो सब के पयो जुमात की और सर मुंज मक वजान वर नसाता अल्लाह पैगंबर द तुमरा पूरी फरमाइल फमन तो अल्लाह पैगंबर को फरमाइल सूक च बसावो पसिबद रद होई फकुलु लानतुल्लाहि अला शद्दिकुम तासु वर्तो हुई अल्लाह लानत दी तासु बशर बंदी और यकीनन मोहतरम उलमाओ दुमर सख्त अल्फाज सर पदी मौजू फैसला कड़ी दा इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह दयो आयत दलान दी उसी की तस्करा कई द सहाबा किरामो बे फरमाई या वैलु मन हाउलाई अबगज़हुम औ सब्बहुम औ सब्ब बाज़हुम फ़इन हाउलाई मिनल ईमान बिल कुरान इद यसुब्बून मन रज़ियल्लाहु अन्हुम ए अफसोस पा अग चा बांदी ची दिउ द सहाबो सर बहुत साथी यार बाजी सहाबो सर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला सर दुश्मनी कई यार बल साहबी सर बहुत साथी फ़इन हाउलाई मिनल ईमान बिल कुरान देखल को ईमान पर कुरान कम ज़्यादा इज़ यसुब्बून मन रज़ियल्लाहु अन्हुम दिउ अग चा त बदर दुई द चाना ची कुरान दराजी के दो ऐलान कर अल्लाह ते राजी रहे और न राजी की। अब इमाम शमसुद्दीन साहबी किताबुल कबाइर की लिखी फमन तुआना फीहिम औ सब्बहुम फक़द खरज मिन अद्दीन व मरक मिन मिल्लतिल मुस्लिमीन चाचे बसाबो पसे बदरद हुएल गलत जब गलत कलम उ खजो द सड़े द दीन न खारिज दे तो मुसलमानों द जमात न जुदा दे इमाम अबू ज़ुरैर इराक़ी रहमहुल्लाह दे इमाम मुस्लिम उस्ताद दे अगर बखबल किताब की लिखी इदा रअयत अर्रजुला यनकुसु अहदम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन तजी उकस उगुरे तो नबी अलैहि सलातो वस्सलाम सहाबा अगर टारगेट गरजई अगई बांदे लाम तवान कई पे इल्म यकीनी सर पोश जिदा सड़े ज़िंदीक़ नो अवला कड़ी सहाबा किराम दे रदी सर मोहब्बत सातु इंशाअल्लाह दे कड़ी व हिफाजत के इंशाअल्लाह हर सोक च बदियो बस बदरत हुई मुंह बाइकाट को हर सोक च हुई पखबलु किताबों की रदियो खिलाफ बदरत हुई मुंह बरा हुई ना बाइकाट के इंशाअल्लाह आज हर शक्ल की मुंह और नजान साथ दुयम नंबर कड़ी मुहतरमो च बातिल बागी बांदी गुजार कई जमाउस्ता पर नजर की अगर मशकूक गर्जई जमाउस्ता ताल्लुक और सर खत्मवल गाड़ी अगे तो मोहतरम अइम्मे अरबा वेलिश जमुन द दीन सलूर इमामान इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह इमाम मालिक रहमहुल्लाह इमाम शाफी रहमहुल्लाह इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह दा जमुन द दीन अगर इमामान दी चिदीव द दीन तदवीन करे दे उम्मत बांदी एहसान करे दे नन कसम दे मशरिक वाला दगा एहसान मंदी नन मगरिब वाला दगा एहसान मंदी नन शिमाल जुनूब की उसेदुन की मुसलमानान दगा एहसान मंदी ता तकलम मसला द हज बेखशी तखबल मौलाना से तराशी अगर की किताबुल हज कुलाउ की तजी कला ताता मसला द औदास बेखशी तखबल मौली से तराशी अगर पे की किताब तरजो की किताबुत तहारत कुलाउ की ताता जी कला द निकाह मसला राशि तखबल मुफ्ती से तराशी अगर पे की किताब की किताबुन निकाह कुलाउ की त जवन पकम मैदान की ताता मसले पेखीगी तखबल मौलाना से तराजी अगर मसले द पारे द पे की किताब कुलावई त दग पे की तदवीन दग सलूरी मामान उखड़े सुभान अल्लाह और यकीनन कि दिव लरी के मोहतरम व मेंस की हिस्स न पाती की हम सब गुबार सले रपासी रदीन तशरीहात वके अगर ईमान पदीम न कोई शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी से दामत बरकातुहुम अली शेखुल इस्लाम दे अखपली किताब की वकीली की पहले उकस मातरा मा तो एक ग्रेजुएट हो तालीम है हो मा तो वही चे मात द हदीस यो किताब राखे च दागे सर उर्दू तर्जमई जब खपल मुतालको वेल माउत च द फजाइलु तरगीब और तरहीब वाला अहादीस गोरा द अहकाम व मसाइल वाला रिवायात अहादीस सिर्फ लफ्जी तर्जमे सर मगुर दाबरी द गुमराही जरियो गिरजीगी वेल मात च नस दुमरा अकल मन यब दुमरा समझदार यम खैर द किताब राका वेल जे मजबूर करम किताब में और तवरको वेल बल और जमाना मख योचाता लगिया दे अत मसला कई वो च इंसान ना हवा खारिज शिवजी
په دې سره اودس نه ماتېږي تر څو چې اواز نه اورېدل. ما پوهه کو هغه حدیث نه ده غلط فهمي شوی وه. ویل ما پوهه کو خو ما ته وایي چې نه شل ځل ستاسو فقها وایي ما حدیث کتلی دی بخپله ما حدیث کتلی شل ځل ستا فقها وایي چې په دې سره اودس ماتېږي حدیث کې راځي اودس ورسره نه ماتېږي زه په دې اودس ماتېدل نه بلم. شیخ الاسلام لیکي ویل بیا مې ورته شپږ اته حدیث راوړه ومې ښوده ورته چې حدیثو کې راځي په دې سره اودس ماتېږي یا واچ خارجي شي او دا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره هغه کس ته کړې و چې هغه وهمي و اب اودس وکړو راغی بیا به کېناستو زما اودس مات شوی دی او حدیث کې چې کوم لفظ د وجده راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل کله چې ته هوا محسوس کې د هغې نه پس یعنی مجازي معنی ورنه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله واغستله مجاز دغه حضرات غریبان منیم نه پیژني هم نه لیکن شیخ الاسلام لیکي ویل کله چې مې 15 منټه سردردي ورسره وکړه ویل ما ته اخرې کې وایي چې ما خو ډېر منځونه هم دغسې کړي دي بیر غریبانو دغه حل دلته خو راشي امام ابو حنیفه ته څه ضرورت دی قرآن حدیث تېر ورځ کې ما ته یو کس ټلیفون وکړو ما ته د سره خبرې وکړه ما ته ورکړه ما ته قرآن حدیث ته امام ته څه ضرورت دی ما ورته ملګري تا ته دا پته شته مونږ امام پسې کې پالو کوو مونږ امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم مسایلو کې راغلی تقلید کوو په کوم مسایلو کې راغلی اتباع کوو په کوم مسایلو کې باغ پسې ورپسې تا ته دا پته شته دی خاموش شو ما ورته مونږ ورته اجتهادي مسایل وایو مونږ په اجتهادي مسایلو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو ما ورته اجتهادي مسایل پیژنې چوپ شو غریب خو همدغه اردو کتاب رساله کتل ما ورته اجتهادي مسایل په 3 قسمه باندې دي اول نمبر مونږ ورته وایو مسایل غیر منسوسه چې په قرآن او سنت کې صراحتاً نشته دی دویم نمبر هغه ورته چې مسایل منسوسه متعارضه قرآن مجید یا احادیثو کې په صراحت سره خو راغلي دي لیکن په روایاتو کې ظاهراً تعارض راغلی دی مثلا یو روایت کې دی نبی علیہ السلام امین په زور ویلی دی بل روایت کې دی نبی علیہ السلام امین په قلاره ویلی دی ظاهراً په دواړه حدیثو کې تعارض دی اوس ته په کم باندې عمل کې خپل عقل پېژنه نشي کولی مجتهد تطبیق کوي په دلیل سره امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای وای مونږ کدا امین مسلو ګورو د امین دوه حیثیت لري یا خدا دعا ده یا دا ذکر دی کدا دعا شي د دعا د پاره نصوص د قران موجود دي چې په دعا کې اصل اخفاء شي پټو ویل شي کدا ذکر شي ذکر د پاره روایتو کې دغه راځي چې هغه ذکر غوړه دي چې هغه پټو ویل شي خفیه ویل شي سرن ویل شي او بیا په دې باب کې خلفای راشدین او صحابه او عمل دغه چې هغوی امین پټ ویل دی ها ټیک د په حدیثو کې راغلی نبی علیہ السلام په زور ویل دی خدا په زور ویل سنت نه وو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور د تعلیم باندې په زور ویل تاسو ګورئ د ماسپخین مونځ دی په دې کې امام قرات په زور نه کوي پټه کوي لیکن کله صحابي فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسبقین منځ کې اورنی رکعت کې دا سورۃ وایو دویم کې دا سورۃ وایو الته ور باندې اشکال راځي هر په دې کې اوس قرات په زور نه دی به ثابت څنګه پته ولګی دا داغي جواب علما کوي یره نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مسبقین منځ کې کله کله په یو سورۃ کې یو لفظ په زور کړی دی چې شاته مقتدی تعلیم ملوشي پته ورته ولګي زسوي نو دا پته ور د تعلیم او سنت نو سنت امین پټ ویل دي نو دویم نمبر هغه مسائل چې ظاهراً تعارض راغلی امام تطبیق پیش کوي او دریم نمبر هغه مسائل چې منسوسه دي تعارض هم پکې نشته دی لیکن یو لفظ په عربی کې داسې راغلی دی چې هغه د یوې معنی نه زیاتې معنی پکې مثلا لفظ د عین دی عربی کې د دې د 19 نه زیاتې معنی راځي لفظ د قرود قرآن مجید کې راځي هغې دوه معنی راځي یو معنی نه راځي اوس په شریع احکاماتو کې تکمه معنی ته ترجیح ورکې په دلیل سره تباغي نه پوهیږي مجتهد پاره کې تعین دی وی معنی کې موږ دغه تقلید کوو بس نو په دې درې قسمه مسایلو کې موږ تقلید کوو بدی کې د الله رسول قول شته دی نه ځکه امام پسې رواني مورته قمقله اول خو په دې ځان پوهه چې امام پسې پسې رواني تا ته دا پته نشته اعتراض کې په مقلدینو باندې او نن سبا محترم الله دې معافي وکړي زمونږ رونه دي قسم دې چا غلط فهمي کې چولې زمونږ دلته را پاسي و امام ابو حنیفه رحمه الله په حدیثو څه پوهېدو اته حدیث نو امام ابو حنیفه ته ټول یو حدیث ورتله بعضې پکې وي 19 حدیث ورتله بعضې پکې وي 1 حدیث ورتله بعضې پکې وي 4 حدیث پکې ورتله نو قمقلان خو دغه عمر دي علم ورسره نشته غریبانو عجزانو سره دا اختلاف په دې کې نه دی په دې روایتو باره کې دا اختلاف یو بله مسله کې دی امام ابو حنیفه رحمه الله تابعی
اگر صحابون برای راست څومره روایت نقل کړي وحدانیات ورته ویل شي چې امام ابو حنیفه د نبی علیہ السلام په منځ کې صرف یو واسطه وي د صحابي دا روایت وحدانیات د امام صاحب څومره نو بعض علما وایي 21 دویم روایت دا چې ولسو دریم روایت دا 14 سلورم روایت دا و احادیث هغه برای راست د صحابه کرامو اوریدلي علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي باقي کته روایت د امام حنیفه رحم الله ګوري وصیت نامه امام صاحب رحم الله چاپ شوی ده پدې کې ولسم نمبر وصیت د امام حنیفه رحم الله خپل بچي حماد ته کوي 15 احادیث ورته وی بچیا دا 15 احادیث د خپل ژوند دستور وګرځوا دا 15 احادیث دي چې د انتخاب ما کړل دي دا 15 لک احادیثونه کوم چې ماته یاد دي اپ خپل وای ماته 15 لک احادیث یاد دي دا شاګرد امام محمد کتاب لیکل دي 2 جلد کې بازار کې چاپ ته ملاوي کتاب الاثار بروایت امام محمد د دې کتاب د احادیث انتخاب امام ابو حنیفه رحم الله د اویا زر احادیث کړل تب کما خللا پاس امام حنیفه رحم الله پس بدرت وي او محترم زه بدرت یو خبره وکم ما په خپل ځکه یو جمعه مستقل یو غنټه خبره مې بده وکړه دنیا کې سلور مذاهب دي څومره دي خو په دې سلورو کې یو خبره ده عربو کې امام احمد بن حنبل رحم الله مذهب سرکاري مذهب دی لیکن دا وی فیصله ده چې په کم ځکه حنبلي مذهب زموږ رهنمایي نه کوي موږ بر فقه حنفي نه رهنمایي اخلو ته مصر تلار سره امام شافعي مذهب دی رحمه الله دا وی فیصله ده چې کم ځکه زموږ فقه زموږ رهنمایي نه کوي موږ بر امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه دا غینه به موږ رهنمایي اخلو ته لیبیا تلار شه امام مالک رحمه الله مذهب سرکاري مذهب دیلتا لیکن دا وی فیصله ده په کم ځکه چې زموږ فقه زموږ رهنمایي نه کوي په هغه ځکه به موږ امام ابو حنیفه رحمه الله فقه رهنمایي اخلو یعنی د امام ابو حنیفه مذهب صرف پاکستان کې نه دی صرف هندوستان کې نه دی صرف بنگلاديش کې نه دی هغه صرف افغانستان کې نه دی هغه صرف ترکو کې نه دی هغه صرف په دې نورو ملکونو کې نه دی په هغه ملکونو کې دی په کومو کې چې دا نور مذاهب دي نن محترم مذاهب دي سلور فقه دي سلور امامان دي سلور لیکن د امام ابو حنیفه دا غیر مذهب حاسدین او دشمنان دومره زیات دي چې دومره د بل مذهب نشته تاسو چې تحقیق وکړئ ریسرچ وکړئ دا خبره خلاصه هم دغه ده د بل یو امام دومره دشمنان حاسدین نشته څومره چې امام ابو حنیفه دي د بل یو مذهب دومره دشمنان نشته څومره چې امام ابو حنیفه مذهب دي د دې وجه سره زه درته مختصر الفاظو کې چې وجه ده چونکه پوره دنیا کې دا 800 زر کاله تاریخ تاسو وګورئ په دې زر کاله تاریخ چې تاسو وجد کړئ دنیا کې د کفر خلاف چې چرتم جهاد کړی دی احناف کړی دی دنیا کې کلم د کفر خلاف چې جهاد کیږي هغه احناف کوي نن هم تاسو ګورئ په دغه موجوده وخت کې روس چې وهلو افغانستان کې هغه احناف امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر صاحب نور الله مرقدو هغه حنفي دیو بندیو افغانستان کې اسلامي نظام دیو نافذ کړو به امریکا رااله کفري ممالک ور سره راغله نن الحمدلله نور شل کال جهاد په برکت سره نور کاله قربانو په دولت هغه اتصل ملکونو ته شکست ورکو ان شاء الله ان قریب په دوباره په افغانستان کې د اسلامي خلافت جنډو چته شي ان شاء الله زور ان شاء الله تقریبا د افغانستان 85% تکبیر الله افغانستان 15% سره طالبانو سره ورسره او یقین نو چې امریکای ته دومره تکلیف دی وخت کې نشته رسوم زموږ د ملک لیبرل خلکو ته دلته دا بد حال تاسو کتلې د نشنلیانو کنه ملولي دي بد حال راغستره ظالم تر اوسه پورې چې امریکا او ظلمونه کول دا وی د بدمعشي مقابله دغه طالب او مجاهد کولا تا ته ظلمونه په نظر باندې نه راتله تا ته تکلیف وسره وسالته اسلامي حکومت قائميږي د دیو جن ته لګي بد بد کې وای مونږ دیو ته وایو موت او بغیظکم مړه په ځان چکونه ولګوي ان شاء الله کته غواړي کنه غواړي ته په دغه سترګو ګوره په کابل به طالب حکمران کیږي ان شاء الله غازل په پوره دنیا کې راغي هواګانی خوريږي ان شاء الله اسلامي حکومت په پوره دنیا کې خوريږي ان شاء الله هغه هم تاسو بل ولس کې وکتل بین الافغاني مذاکراتو کې دی یو خبره کې خو دا ول افغانستان نظام په فقه حنفي هغه ورته الله شیعه بس کې پلر کې بس یو ته وستر موږ روسته ګورو
مونږ احناف قرباني ورکړي دلته پر امام ونی فرې مولم او یقین وکا د امام ونی فرې مولا مذهب کې دومره جزئیات دي 12,70,000 یا 12,90,000 جزئیات دي بدی کې پوره دنیا د امام ونی فرې مولا په ته محتاج ده ادي وجه نه دشمنان نه زیات دي چونکه ما بل ورځ پېښور کې خبره کولې وزي کې بډبېر کې د بډبېر یو کس د بډبېر زبیر په نوم یادي خبره دومره غلطه مشهوره ده وای د بډبېر زبیر دا غینا आवाज وته موږ خلک چورتا موږ ورته رحمه صوت ورته عربی کې ویل کی د انسان نه هوا आवाज ولا هوا خارج شي وای هغه په دغه شکار شوی بیا غره کور نو وته ډېر مود په سراغه وای هوګه کې خورو دروازې ته نو ولدي بډبېر د زبیر خزي د بچی ته ویلا وای تا غره ټیزن بچي کنه هغه دا غزګی نه واپس الانکه دا غلطه خبره و د بډبېر زبیر لوی مجاهد تر شو د برتانی د انګريزانو خلاف جهاد کړو د برتانی انګريزانو هغه بدنام کو زه درې ته لاړم التر عجب خان پرې د کلی ته زلاړم شپه مې وا به مې کسان نه تاسو کوم ورته عجب خان پرې دی پیژنې غلې ما ته یې ډاکو ورته ظالمانو ډاکو نه و مجاهدو کم ذکر چې مجاهد ته هغه دي ظالمانو په دې طریقې سره مونږ کې بدنام کړی پتهن وی احناف جهاد کړی دی دیو جن ورته دنیا کفر دشمنان را پورته کړی دي اگر حنفیت روکتام کوي اگر حنفیت ته بدنامولو کوشش کوي خو الحمدلله د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مخلدینو په دلایل سره په هر دور کې دی ته جواب ورکړی دی ورکوي ان شاء الله زمونږ عقیده سلور واړه مذاهب سلور واړه حق دی الحمدلله مذاهب سلور واړه حق دي زه ته مرګره کیو تر نور زرات راځنوم خبر به مونږه ډي سپي زبر وغوښتو ناسو دیو پاسې رقصي شروع د ډي سپي زبم 3 غنټه بیان وکړه خیال داو چې چرته د نور شوافیر اغلی دیوه تنګي هغه 3 غنټه بیان پدې وکړه ټول بیان خلاصې دا و چې د سلور وړه مذاهب حق دي ماته چې سومالیا کې مو وخت تر کړه پلان کیږي کې وچا و بدیزي لاسترل چا په بدیزي تر مونږ یو بل پسې منځونه کول د هر سم کول چې پوره تفصیلی خبره وکړه نو بیا ما ته لسبیسه په 15 منټه خبرې کوم به دیو مو کې ماته لوایا ته لسبیسه دا کوم خبره چې تاسو وکړه دا صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده فیض القدیر کې بشپاړه سندونو سره د حدیث نقل لې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اختلاف امتی رحمت زما د امت اختلاف رحمت ده دا قسمه مذاهب چې کوم اختلاف دي ته الله پیغمبر رحمت ویل دي دا صحابه کرامو کې موجود او د امت د اخرنی فرد پورې بدای اختلاف موجود وي د سو کوم نشي ختمول خدای اختلاف چې وي اختلاف چې کله وي امت کې محبت وي دوستی وي رشتہ داری وي تاسو به تر اوسه پورې نه کېدل چې موږ حرمین ورته تلیو او په حرمینو کې حنابلو موږ د ګریوان نه نیول چې د مونږ دی غلط ویلي تر اوسه پورې به تاسو نه کېدلی چې یو بل ګریوان تلاسو الګ را جنازه غلط رته چکی د قبر سرخ پوت رسول بقریه ول اخر ودا بدعت ده زمون په کتاب بوس چاپ شي ان شاء الله 104 روایت په موږ راجمع کړی دي چې قبر سرخ پوت تصرف بقریه اول اخر ویل مستحب دي یو سلسلور احادیث مرمن الحمدلله راجمع کړی دي ما ته دې سپیس دا خو صحیح خبره ده په دې کې خو اختلاف نشته خو ما ته دا حضرات چې کوم راغلي دي د سلور واړه مذاهب باطل کړي او ته کافر وای دي سره زما مونږ ته غلط وای زما پلار نکته مشرکان وای جنازو ته می غلطي وای یقینا منکر نو شروع کړل لس کاله مخکې وغیرہ زه باز ازلو تلاړم دیو ډیر تجاوز شروع کړو جنازه کې په پاسه استاو د جنازه غلط ده تاسو را قبر سرخ پوت سورې بقره ول اخر بدعت ده موږ سره مناظره وکړه چې کله منکر شروع کوم ورپسې شو موږ الحمدلله د کور پورې وسغلول به کور کې پرې نه خو اوس وای اتفاق اتحاد پکار دی اتحاد اتفاق زمونږ د وجنه چې کله موږ نو بیا به انتشار کوي خو ان شاء الله موږ خپل اتفاق برقرار ساتو ان شاء الله الله لا قوت دغه سي افراد مخصه پرې دی چې تاسو د علاقې امن خرابوي د مذهب عقیده په نوم جنگي زه مومند ویم د مذهب په نوم باندې چې څوک جنگي د زمونږ د دین لوی دشمنان دي د عقیده په نوم باندې چې څوک هم جنگي دا د الله په بندګانو کې بدترین بندگان دي مذهب په نوم جنگ جګړې مکو البته دا درته تسلی در کوم اطمینان در کوم په خپل مذهب کړه کوسي
مطمئن اوسئ مذهب مه پرېږدئ خپل عقیده مه پرېږدئ قسم دې میاندو تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې د دلایلو په میدان کې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب غلط ثابت کړي قسم دې میاندو تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې د دلیل په میدان کې د علماء دیوبند عقیده غلط ثابت کړي قسم دې تر اوسه نه دي راوړي او د قیامت د سبا پورې به رام وړي خپل مذهب بکره ودرېږو ان شاء الله هغه ډي اس پي صاحب تمام موتل دا خو مونږ هم غواړو موتل تر نن د دن لیکل واخله چې د زما مونږ ته صحیح وي جنازې ته زموږ صحیح وي عقیدې ته صحیح وي مور پلار نکرانه مشرکان نه ګړي مسلمانانه ګړي موتل نن ولنه د سخت والا زور سره اختلاف ختمو اچ دیو ته وکړه دیو شور شروع بیا ایو پاسې دو هغه ورته کیسه شروع کړل دی هلته راغله زمونږ علاقه کې ویل په ډېر تفصیلي خبرې وشو هغه ډي اس پي صاحب په اخره کې وایي مړه اسواد کې څه تېر شو تازه پرېشانونه شوي هغه ورځو کې وایي یو سړي به چاړه راښکه لاندې څوک چې به حلاله و هغه به هم کلمې ویل پاس سړي به هم کلمې ویل وایي دا حالات تاسو مولیانو د وجې نه تېر شو ما ورته ډي اس پي صاحب دا خو یقینا تام وکړه تمام وکړه چې یو سړي به چاړه راښکه دواړو به کلمې ویل چاړه راښکونکي به هم کلمې ویل چا په مرۍ چې به راښکه هغه به هم کلمې ویل خو ما ورته له دې اسباب دې لټولي دي چې دا ولې شوي اوس که زه دې مسلمان ګڼم نو بیا زه د مرګ جایز ګڼم نه ګڼم لیکن کله چې زه تا ته وایم چې دا مرتد دی دا کافر دی دا مشرک دی دی بدعتي دی بیا به ته د مرګ پر جهاد ګڼې که نه ګڼې ما ورته خو دیو دي که نه چې ما تا ته کافر وایي نیکونو ته راړه کافر وایي جنازو ته هم غلط وایي منځونو ته مړه چا خبرې ما کوله ټول جګړې ته پاسېږه ډي اس پي صاحب ورته ویل یار کښېنئ تاسو د سره مناظرې خبرې کوئ 5 منټه خبرې نه شئ اورېدلی بهرحال محترمو خبره لرې لاړه خو مارس کوو د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فقه دې ته په ټولو فقهو باندې تقویت حاصل دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه کې دومره وسعت دی چې دا په بل یو فقه کې نشته دی موږ به انشاءالله په دغه باندې کلک اوسېږو انشاءالله اوسېږو به کلک کنه انشاءالله مطمئن به اوسېږو یو څوک تا ته اشکال نه راچوي یو څوک ستا عقیده ګډوډوي مذهب کې دې خبرې کوي راشه خپلو علماو سره خبرې وکړه بهرحال ما عرض کوو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د احادیث الحمدلله امام اگر فقه الحمدلله امام امت تاوی د فقه تدوین د غسلور امامانو کړه دی دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین چا سره چې الله د خیر اراده وکي هغه په فقه کې پوهه ورکي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فقيه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو فقيه په شیطان باندې د زرو عابدان را یو شیطان ته زر عبادت گزار گمراه کول آسان دي لیکن یو فقيه گمراه کول ورته ګران دي فقهاو سره چې بغض ساتي د شیطان وي ګورئ په یو حدیث باندې د عمل کولو دپاره 3 خبرې ضروري وي حدیث ته ډایرکټ دغسې عمل نشي کولی په حدیث باندې د عمل کولو لپاره 3 خبرو ضرورت اول نمبر چې یقینا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی که نه دې لپاره د سند ضرورت پیښي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا نقل کړی صحابي هغه صحابي نه چا نقل کړی پلان کې د هغه نه چا پلان کې زما ستا پورې په دې سند سره دا رارسي دویم نمبر په حدیث باندې د عمل کولو لپاره ضروري وي چې د حدیث کم مطلب زه اخلم دا واقعي د حدیث مطلب دی نمبر 3 که په حدیثو کې چرته ظاهرا تعارض راغلی دی هغه د پکول اولنی کار د محدثینو دی وروستني 2 کارونه چې د حدیث مطلب او په حدیثو کې هغه تعارض ختمول د فقهاو کار دی د احادیثو په مطلب باندې په معنا باندې فقهات پوهیږي امام ترمذی رحمه الله فرمای وکذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعنى الحديث فقهاء دقه سی ویل دیو د حدیثو په معنی باندې فقها پوهیږي او مشهور واقعه ده امام ابو سور رحمه الله د لوی فقيه دی ډیر روان دی یو غسل ورکون کې زنانه چې مړو ته به غسل ورکو ا دې دغه تراغله محدثین ناشتي خپلو کې حدیث وي سندونه وي یو بلته ورته وي زه غاسل زنانه یم زما په علاقه کې یو زنانه وفات شوې ده او زما ماهواري د هیز مې دی آیا په ماهواري حالت د هیز کې زه دغه زنانه میت ته غسل ورکولی شم که نه شم ورکولی یو بل ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري امام ابو سور رحمه الله چې وکړو هغه در روان دی هغه بوډۍ ته وایي وایي ورشه هغه ملا را روان دی هغه به ورته د مسله در وښېدی هلته ورغله هغه نه تپوس وکړو لږسې مسله ده هغه ورته لو جایز دي دوی دلیل څه دی هغه ورته شروع شول حدیث کې راځي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي
زو په حالت د هیڅ کې ما بد رسول الله سلام سر وینځو د نبی له صلوات و سلام سر کې به می منګز وهاله هغه به می صفا کو نو چې کله هغه حایزه زنانه هغه ژوندې ته هغه صفایي کولای شي ژوندې سر ته غسل ور کولای شي هغه صفایي کولای شي رسول الله سلام درجه خو به ټولو نو چته ده نو میت ته په طریقې ولا سره کولای شي هم حدیثینو جواب ورېدل هغه حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدیث سندونه شروع بل الماته بدی سند سره د حدیث سره ابل محدث الماته بدی سند سره بل ازنه ورته اين كنتم مللان تر اوسه چرته تلی وای ادي وجه امام اوزائی رحم الله فرمای یا معاشر الفقهاء اے فقهاء انتم الاطباء تاسو حکیمان دي ډاکټران یو نه سیاد مونږ پنساریان تاسو پنساری کتلې پر سٹور کې سٹور ولا سر دوایې پرتی لیکن په دین په اجدار سره پاره دار سره پاره دار سره پاره دا په دې باندې څوک پويږي په دې باندې ډاکټر پويږي هم دغه شي فقهاي کرام د حدیثو په مطلب باندې پويږي نو د فقهاو لمن بکلک نشو ان شاء الله دشمنی په سره نه کوي ان شاء الله نن چې تاسو غلط فهمي کې دی چي داغه نزان وساته تا ته یو طرف ته قران حدیث دی بل طرف ته امام ابو حنیفه دی یو طرف ته قران حدیث دی بل طرف ته امام ابو حنیفه راي دا قسم دې دغه سینه دا زما مسلمان ګور تا ته غلط بیان کوي کاش کته ته صحیح خبره کړې وي وکیل ته نه گمراه کولې کاش کته ته ویلې وي چې یو طرف ته امام ابو حنیفه راي دا بل طرف ته دې 15 صدی د مولا راي دا کاش کته ته ویلې وي یو طرف ته صحابو د شاګرد راي دا بل طرف ته دې دور دی شوت پرست مولا راي دا کاش کته دا ویلوي یو طرف تر 15 لکر احادیث او حافظ رایدا بل طرف تر دی مولا د پتنور دور د مولا رایدا کاش کته ته دا ویلوي یو طرف تر هغه امام رایدا چې کله مسله راغله امتحانات تر جیل تلاړو یو حکومت بدل شو بل راغی هغه موقف بدل نشو حکومت برا وستو بربند به کو پسر به پکړو وو وینه به په بوندو باندې او بيدلا لیکن داغه امام موقف بدل نشو حتی چې جیل نه داغه جنازه وتلا هغه په خپل خبره باندې کلک ولاړو تر دې چې جیل نه جنازه وتلا عبد الله ابن مبارک رحم الله فرمای امام اعظم ابو حنیفه رحم الله شهید شو کله چې داغه جنازه وشولا قبر کې دفن شو ول درې ورځې پورې د امام ابو حنیفه په قبر باندې مرثیه عربی کې ویل کېدا پته نه لګي انسانان دي پته نه لګي دا پرشتي دي که پته نه لګي دا جنات دي ځکه په نظر سو راځي نه आवाज راځي د جړه اوخ کی تويږي پته نه لګي دا جناتو که پر یا دا هغه پرشتي وي او اوګ دي ورسیه وي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه بآيات وفقه وحديث كآيات الزبور على الصحيفه فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفه فلعنه ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه زدا وعنادا اوګد اشعار وي اخیره کې ذهب الفقه فلا فقه لكم فتقوا الله وكونوا خلفاء هغه امام د دنیا نه لاړو چې دنیا نه قران سنت په تعلیمات سره روخاره کړي وا سترګي بر امام ابو حنیفه مثل وس چرته وګوري میاندې بر امام ابو حنیفه مثل وس چرته وځيږي هغه یو خلکو امام ابو حنیفه نه مولا مبارک د خدای نه ویري دغه دور یو امام یحیی ابن قطان رحم الله د لسلک احادیث حافظ و دي د فرمای کله چې وسو کو د امام ابو حنیفه مولا مخالفت وکړه میو ولا ونه شي په هی کان ډیر وریږي دا اهل علم دا وی حاسدین هم زیات دي د کمال ولا خلق حاسدین زیات دي کله چې به سو کو د امام سے په خبرې کې هغه حسد الفتى اذا لم ينال سعيه فالقوم ازداد له وخصوم كزرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لدبيب حسد الفتى اذا لم ينال سعيه هغه ځوان سره خلک حسد کوي کله چې هغه مرتبه ته نشي رسېږي کوشش ته نشي رسېږي به مثال ورکړي فالقوم وزاد له وخصوم خلق دشمنی شروع کړه جګړې ور سره شروع کړي چې زرائر الحسناء قلنا لوجهها هغه جنکې په خپلو کې وسو ملګری وي یو جنې ته الله خایس او حسن ور کړی دا نور د حسن خایس نشي برداشت کولای نو د بغض د وجه نه سوی هغه خسته جنې په باره کې چې سپین مخي خسته مخي وای ګوره دې تور مخ ته وګوره همدغه سره دی مثال له امام منیفر رحم الله پس بدر الله دې مونږ د اسلاف او د بغض او دشمنی نه وساتي او د قیامت په علاماتو کې دی الله انا اخر هذه الامه اولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت علاماتو کې ودا خي د دې امت رستنی خلق به مخکینو خلقو باندې لعنت شروع کی د دې دور یو کس چې را پاسي په منبر باندې په مخبره کې په بلځ کې په امام ابو حنیفه باندې تنقید شروع شي ته په شدا مولا د قیامت علامت
محترم دویم زه هغه څلور فقها دي په دې باندې هم مونږ به د دې سره عقیدت او محبت ساتو ان شاء الله. دې سره به مونږ بغض نه کوو ان شاء الله، ځکه دا ایمان د زوال حصہ ده. هر زمان د ایمان د زوال ذریعہ وي، الله دې مونږ د دې نه بچو ساتي. درېم ذریعہ واسطه چې باغی باطل حمله کوي هغه علماء دیوبند دي. یقینا علماء دیوبند د دین هر شعبه سنبال کړي. په هندستان کې په برصغیر یو حالات راغله، قسم دې په دې حالاتو کې رچاس نه وي چې دلته اسلام محفوظ پاتې شي. دغه سي دورو د 1857 د جنگي ازادۍ نه وروسته د مسجد مینارې په ځمکه پرتې وي، د الله اکبر نارې خاموشه شوې وي، منبر او محراب شهید شوی وو. دغه سي حالاتو د طالب سره کتاب پلاس کې پاتې وو، د بخاري په ترخ کې ورسره وو، د بخاري استاد اگر اور د پاس انګريزانو سوزولې په اور شهید دغه لاش مروتو. طالب سره ترمذی پلاس کې وا، د ترمذی استاد لاشه هغه ورو ته زوړن انګريزانو په ګولو شهید کړو. طالب سره هدايه پلاس کې وا، ته هدايه استاد اگر تور تنبو شاته په جیل او زندان کې ژوند او ژوندۍ تیرولا. په دې وخت کې انګريزانو د دنیا عیسائی مبلغین راوختل، يهودي مبلغین راوختل، هندوانو ته دعوت ورکول راشي، مسلمانانو ذهنونو ته اشکالات ورواچوي، دیو اسلام نه متنفر کوي. هندستان کې ځې په ځې باندې ملي ولګي د اسلام په خلاف. د دې ټولو په دې حالاتو کې رچا ذهن ناغستله چې په برصغیر کې به اسلام څنګه محفوظ پاتې شي. د چا ذهن دا فلسفه نه قبلول چې دلته به مسلمان څنګه پاتې شي. دلته د چا ذهن کې دا فلسفه نه راتلله چې برصغیر کې به اسلامي تهذیب محفوظ څنګه پاتې شي. لیکن محترمو نن کماو ته مسلمانان یو، نن که زما استاد تهذیب ژوندی دی، نن که زما استاد دین ژوندی دی. الحمدلله دا هغه دیوبند مدرسې برکتو، دا هغه علماء دیوبند برکتو چې الحمدلله هغوی زموږ د دین هم حفاظت وکړو، هغوی زموږ د مدرسو هم حفاظت وکړو، هغوی زموږ د تهذیب هم حفاظت وکړو. نن ماو تا کلمه وی الله د علماء دیوبند برکت. هغوی د هر کفر د هر باطل مقابله کوي. نن که تاسو ګورئ د جهاد میدانونه آباد دي، بلکې دې صدۍ کې 13 صدۍ کې درې سپر پاور اول برتانیا وا. برتانیا الله د شیخ الهند بچو په لاسونو ماته کړی و. د وخت دویم سپر پاور د روس په شکل کې راغلی و، الله د علماء دیوبند بچو په لاسونو باندې مات کړی و. د وخت دریم سپر پاور د امریکای په شکل کې راغلی و، الله د علماء دیوبند په بچو په لاسونو باندې هغه دریم کفر هم نن مات کو. الله نن پوره دنیا ته ورخودل چې دنیا کې د جهاد جنډو چته کړي، د علماء دیوبند چته کړي. نن که تاسو ګورئ تبلیغي جماعت والرونه دي زموږ پوره دنیا کې ګرځېږي. نن مشرق مغرب شمال جنوب ته دیو رسېدلي دي. د دنیا داسې یو خطه نشته دی چلته تبلیغي جماعت والرونه نه دي رسېدلي. دیو ځنګلاتو ته هم رسېدلي دي، دیو د دنیا یو ګوټ ته رسېدلي دي، دیو په وچه او لمده باندې لګیا دي. الحمدلله د الله د دین پیغام خلکو ته ورسوي. تبلیغي جماعت د دغه عظیم قافلې تعلق هم د علماء دیوبند سره دی. نن که تاسو ګورئ دینی مدرسې آبادی دي. پیر ذوالفقار نقشبند دامت برکاتو هم لیکلي دي، وایي زه د دنیا اخري ګوټ ته لاړم، په دې چې د دنیا حدود ختم شوي. ول دې کې یو دینی مدرسه وه، ول زه راغلم د دور حدیث پورې پکې سبقونه وو. ول هغه مدرسې والا سره مې تعارف وکړو. ول کله چې زما ته معلومات حاصل شو د دنیا په دغه اخرنۍ ګوټ کې د دغه دینی مدرسې د دې د علماو تعلق هم د علماء دیوبند سره و. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو مولا علی خپل سفرنامه کې لیکي، درېمه سفرنامه سفر در سفر کې لیکي، وایي زه د دنیا اخري حدودو ته لاړم. وایي دا یو خپه مې چې چېرته ولته یو تاریخ و، دا بل خپه مې چې کوم ځای کې ولته بل تاریخ و، دا د دنیا اخري حدودو. ویل په دې ځای کې دیني مدرسه ده. شیخ الاسلام د بخاری شریف د اخري حدیث د درس دپاره تللی دی، یعنی د دنیا په دغه اخري حدودو کې د دغه دیني مدرسې آبادونکي علماء دیوبندو. نن الحمدلله تاسو که په غرونو کې ګورئ، بانډو کې ګورئ، صحراګانو کې ګورئ، خاریو کې ګورئ، الحمدلله د دغه دیني مدرسو آبادونکي علماء دیوبند دی. الحمدلله نن که تاسو ګورئ زموږ د وطن زموږ د ملک زما ستا حکمرانان زما ستا دین دغسې نه پرېږدي، د مغرب نه متاثره وي، زما ستا په دین باندې حمله ور کېږي وخت په وخت. دلته زموږ په دې سملو کې زموږ د جمعیت علما اسلام قافله موجود ده.
زمون په ملک او وطن کې موجود ده الحمدلله زمون دغه علما د دغه حکمرانانو بسترو کې سترګې ورکړې دي د الله د دین حفاظت یې کړې ده د ملک د اسلامي نظریاتي سرحداتو حفاظت یې کړې ده دغه حکمرانانه په خپل ناپاک مقاصدو کې کامیابی ته نه دي پریخي او آینده به نه پریږدي ان شاء الله زمون دی وطن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت مسله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس مسله ده دی وطن کې د ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت کوونکي علماء دیوبند دي الحمدلله هغه وخت دلته قادیانی د کافر ویل جرم امام شریعت سید طول شاه بخاری سے ابراهیم الله د علماء دیوبند جرنیل دی یوزی ته بیان تر عدالت را وغوښتو عدالت ورته وی حضرت عدالت ورته وی ورته زې په زید قادیانین د کفر ناری تلګي امام شریعت سترو کیا جج سترګي ور گئی ورته ہاں میں نے کہا ہے اور جب تک زندہ رہوں انشاءاللہ پاکستان کے چوک چوراہے پر قادیانیت کے کفر کو بیان کرتا رہوں گا اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو انشاءاللہ میرے قبر کا ایک ایک ذرہ پکار پکار کر جواب دے گا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے وانا محمد علی جلندر رحمه الله د علماء دیوبند جرنیلو سین ته په دغه وخت کې وزي ته بیان تراغی یو پولیس افسر په سټیج کاغذ ورکو ورته یې حضرت جی قادیانانو خلاف سموي ورته ولې نه وایم ورته حالات خراب دي ورته حالات خراب دي تاسو کنټرول کوي کنه ورته نه جی حالات زموږ د کنټرول نه بهر دي مولانا جلندری مسجد پرېخو د سټیج پرېخو د مسجد تراغه 20 منټ خپل وصیت نامه ولیکل به سټیج تراغه هغه پولیس افسران مخاطب الله هغه ته وی ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموس کے لیے قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا ہے فرمانا کدیو قتل کول از دکړي دي محمد رسول الله د عزت د پاره قتل کېدل از دکړي دي کدیو ته په درندګۍ ناز دی دیو ته په تشدد ناز دی بیا موږ ته په خپل سرونو ناز دی موږ ته په خپل سینو ناز دی موږ ته په خپل وینو ناز دی ان شاء الله کله وخت راغی بیا به دا سرونه رسول الله د عزت د پاره د کټ کېدو نه انکار نه کوي بیا به دا سینې په میدان عمل کې رسول الله د عزت د پاره د ګولۍ خړو نه انکار نه کوي بیا به دا ویني په میدان عمل کې د بيدو نه انکار نه کوي ان شاء الله ان شاء الله هغه وخت زمونږ د 7 ستمبر 1974 د پاکستان د اسمبلی اخرنی اجلاس مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحم الله چې دا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتو مولانا پلار د والد سے ویده د جمعیت علماء اسلام پاکستان امیرو هغه فرمایي ول سو ګټه مسلسل بحث وشو ول وقفه وشوله ول زه د خپل نشست کرسۍ کې ناست یم ول ستړی وم ول په بدن مې دغسې یری په بدن مې دغسې نیم خوبۍ کیفیت راغی ول د نیم خوبۍ حالت کې ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوب کی راته راځي ما ته وی مفتی محموده زر پاسېږه دا قادیانیان زما د سر نه زما د عزت صادر لري کول غواړي مفتی محمود زر پاسېږه ما ته زما د عزت صادر را پسر کا مفتی محمود فرمایي کله چې بیدار شوم ول په بدن مې یری کیفیاتو اسمبلی اجلاس شروع شو ول ما نه قادیانی کتاب را واغستو ما د اسمبلی ارکان مخاطب الله ما ورته تاسو قادیانی نبی منئ ما تر اسمبلی ارکانو اناله مونږ د برو ول ما ورته قادیانی کذاب کو خپل کتاب کې لیکلي دي ما چې څوک نبی نه مري اگر کنجرو خزو اولاد دي اگر زناکارو خزو اولاد دے ولی اسمبلی اجلاس میں تر اگر وقت پوری ختمی دو تا پری نخو دو تر سوچ میں دغا ملعون او دغا ذریت دائین نکافر اقلیت منظور کری زمون دے وطن کی محترمو زمون دا دین حفاظت کو ان کی مدقہ علماء مون قرآن ای دے سیاسی مولیانو سر بس مڑا مولا سر ملے گی سیاسی مولا سر ملے گی یقین ہو کہ سیاسی مولانا دلتی دا جمعتون دی دا مدرسی دا یو سیز ببیان انتا زور حرمین شریفین بندی اغازی مولا خبر نشی کولا چو اغای چوت کی اجاز کی ویزی سمندر تے ورگزار کی دلتی زمان علماء طاقت دے الحمدللہ پر سیاسی میدان کی دلتی زمان استا حکمرانان دیتا نپریگ دی
چې زما استا په دین پابندي ولګي زما استا مدرسه بند کی هغه زما استا مولات مشکلات جوړ کی هغه زما استا په دغه ملک په ختم نبوت باندې حمله وکي په ناموس رسالت باندې حمله وکي زمونږ دغه علما په میدان عمل کړي او موږ بردي ملګرتیا کوو ان شاء الله کوو به ان شاء الله جمعیت علماء اسلام ملګرتیا به کوو کنه ان شاء الله دې د پارم نه روډ براته جوړي کو سبد دا رست خبرې د دین د حفاظت د پاره براوي ملګرتیا کوي ما ته بدا په زما مولا زما ختم نبوت حفاظت کوي زما دین حفاظت کوي ناموس رسالت حفاظت کوي دا کړم دیو دی وسم دیو کوي ان شاء الله آینده به دیو کوي زبر خپل مولا مټي جوړېګم زبر هغه ملا جوړېګم ان شاء الله دغه سملو کې هم دیو دومره مضبوطو چې دغه ځینه پر پوره ملک اسلامي قانون نافذ شي ان شاء الله کوو به ان شاء الله وعده د ما سره چا وعده لګلا سنو چې الله دې عمل کولو توفیق راکړي زمانه بیان درې خبرې یاد شوې کنه اول نمبر د صحابه کرام سره به محبت ساتو بغض نه بزان ساتو د ایمان د زوال ذریعہ دویم نمبر سلور امامان د زمونږ د دین امامان دي د دې سره به محبت عقیدت ساتو د دې د دشمنانو بایکاټ کوو ان شاء الله نمبر 3 د علماء دیوبند سره به محبت ساتو ان شاء الله زمونږ د دین حفاظت کړی دی زمونږ د دین هر شعبه ژوندۍ ساتلې ده زمونږ د تهذیب حفاظت کړی دی الحمدلله پوره دنیا کې هر شعبه آباد ساتلې ده دې وجه نه د ټولو نه زیات دشمنان هم د علماء دیوبند زیات دي چلو د صحابه کرامو له تاسو خبر به غزين کې بدر راشي د ائمه مجتهدینو براش خدای علماء دیوبند مړه د صحابه د دین امامان سوق ورته دا څوک چې زموږ د دین د ګلشن حفاظت کړی دی کوي ان شاء الله په نره به ملګرتیا کوي ان شاء الله کوو به الله دې رحمت وکړي